الثاني في الأمور العامة. أي ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود هي الواجب والجوهر والعرض، فإما يشمل الأقسام الثلاثة كالوجود والحدث، فإن كل موجود وإن كان كثيرا له وحدة ما باعتبارين. الموقف الثاني في الأمور العامة، موقف اول په مقدماتو کې ده، نو موقف ثانی نه مخه ته موقف اول شته، لہذا معترض دا اعتراض ختم شو چې لکه توصیف ته موقف په ثانی، دا خو فرض توصیف ته موقف ته په اول، نو اول نشته ثانی دې شروع کړ. جواب دا دی چې اول و دلته موقف ثانی نه مخه ته موقف اول په مقدماتو کې، خو چونکې دا حشد هروي دا ثانی سره متعلق ده، دی وجه شروع موقف ثانی نه وسته. موقف ثانی څه معنا؟ لغت کې موقف ظرف صيغه ده، جای د وقوف ته وایي، جای د درېدا. الثاني الموقف جای د درېدا، الثاني دوم، امخه ته موقف اول ولې ورته جای د درېدا وایي چې کدا مسائل دي کنه دلته به ولاړې تاسو خو نه چې په مخ روانه خو ولاړ به په یوه کیسه تحقیق پکې. یا موقف وقف حبس ته وایي. الموقف الثاني جای د حبس دوم، دلته سره محبوسي ځکه چې مسائل به بیانې تحقیق پکې. یا دا موقف وقوف نه، دا وقوف درک ته وایي. الموقف الثاني موضع الدرک والادراک، موضع د درک ادراک. الثاني دوم، دا دوم جای د ادراک ته، ځکه دلته ادراک ځای ده کنه، دلته علم المسائل حاصلې. دا خو لغوي تحقیق و. اصطلاح کې موقف ثانی دا عبارت تا هغه الفاظونه چې دا تعبیری د مسائلو یا هغه معنو نه عبارت تا چې تعبیر بالالفاظ ته وایي، یا دو سرو نه عبارت. الموقف الثاني الفاظ داله دي په مسائلو یا معانی دي چې تعبیر الفاظ یا دو سره دي. ولې؟ ځکه موقف ثانی حصة الكتاب ده، فيحتمل ما يحتمل الكتاب، چې کوم احتمال په کتاب کې یا په دې کې دي. کتاب تعبیر دي الفاظ ته وایي او چې معنا لري، یا معنی ته وایي چې الفاظ سره تعبیر کوي، یا دو سره ته وایي. او دا داسې توس نه کشته ګوري، ته په خله الفاظ وایي معنا لري، بس دا کتاب ده. یا معنا د ذهن ته راځي په خله غږیږي، دا کتاب ده. یا دا دو سره کتاب ده. دا لاندې نه کش دا من شول الفاظ ده، دا لاندې لا نه کش لیکل ده، دا د الفاظ د معنی منشأ ده. دینه ته الفاظ راخلي، دینه د معنا ذهن ته راځي، نو الفاظ په خله وایي معنا باندې دالي، یا معنا ذهن ته درسي الفاظ تعبیر کې، یا دو سره دا کتاب ده. نو الموقف الثاني نه الفاظ داله دي په مسائلو، یا مسائل معناګانې دي چې تعبیر الفاظي یا دو سره دي. نو الموقف الثاني الفاظ داله دي موقف ثاني فی الامور العامه، دا په مسائلو دي امور عامه کې دي. او سوال ده امور عامه خدای ورسته ته بیانې سوال ده چې لکه دا خو ظرفیت ته شال نفسي ده، موقف ثاني او امور عامه خو یو شای دي، چې کوم امور عامه دي خو هغه کې موقف ثاني کې ما ذکر دي. نو مظروف ظرف یو شای سره نو لازم څه ظرفیت ته شال نفسي. ته به جواب کوي چې نه سړی دا څه نه ده. موقف ثاني په دغه اثر ورته ویل دي چې حصة الكتاب ده. حصة الكتاب خو الفاظ دي چې تاسو خله باندې وایي، معنا د ذهن ته درځي، یا معنا ذهن ته درسي الفاظ سره تعبیر کوي، یا دوا سره. نو موقف ثاني په دغه صفت سره ورته دي چې دا حصة الكتاب ده، او مرمه په دغه حیثیت سره ورته دي چې دا حصة العلم ده، هغه علم ده د الفاظ دي. نو علم خو به تعبیر دي مسلو ته وایي، تصدیقات ته وایي. نو موقف ثانی په دغه صفت سره دا چې دا الفاظ دي، حصة الكتاب ده. عمرمه په دغه حیثیت سره ذکر کړی دا ظرف چې دا مسائل دي عمرمه دي، تصدیقات دي. فلا يلزم ظرفیت شال نفسي، ظرفیت شال نفسي نه ده، بلکې ظرفیت مسائل د لپاره د الفاظو، ظرفیت تصدیقات ده. د عمرمه تصدیقات مسائل
لپاره د الفاظ د موقف ثانی. سوال ده چې دا نه ده صحیح کنه، ځکه ظرف خو یا زمانی یا مکانی، تصدیقات مسلې د امور مو خو نه زمان نه مکان ده. دا څنګه موقف ثانی الفاظ لپاره ظرف ته جواب ده چې دا ظرف مجازي ده کنه، تشبیها للعموم، تشبیها لشمول العمومي بشمول ظرفي. د امور مو مسلې چې دي دا عام دي، د امور مو تصدیقات چې دي دا عام دي. الموقف ثانی والالفاظ الداله دا خاص دي، ځکه موقف ثانی الفاظ دا خو د دغه کتابي سره نو دا د دغه کتاب الفاظ دي دا خاص. او امور مو ول مسلې التصدیقات دا خو دلته مستا نور جنیا کتابونه د امور مو ذکر کړی، نو مسائل د امور مو عام، تصدیقات د امور مو چې عام، الفاظ موقف ثانی معناګانې دا خاص د کتاب سره. نو دا ظرفیت حقیقی نه ده د زمان مکان، بلکې دا ظرفیت عام د لپاره د خاص. امور مو تصدیقات مسئله عام دي دا خاص دي. څنګه عام دي؟ ځکه تصدیقات خورته تصدیق دي امور مو مسئله، او الفاظ موقف ثانی دلته خاص دي. هلکه دا څنګه ظرفیت ده عام خاص سره؟ دا خو ما سمعنا فی ابین الاولین، دا هم المخکنه دا اوریدل ظرفیت عام لپاره د خاص. جواب دا چې اتانه دا اوریدل خو ظرف حقیقی نه دا اوریدل. حقیقی ظرف دو زمان مکان ته وایي، دا ظرف مجازي ده. وجه دې شی به چې دا ولی ظرف مجازي ده؟ تشبیها لشمول العمومي بشمول ظرفي. دا شمول عمومي مشابه ده شمول حقیقی سره. په ظرف زمان مکان کې خو شمول حقیقی وي، حقیقتا ظرف شاملي مظروف مشمولي. دلته مول مشابه کړه شمول د عام په خاص، دلته عام مشتمل کنه په خاص باندې. نو موقف ثانی خاص الفاظ دي دا عام دي، نو مول مشابه کړه شمول عمومي چې دا محیط په خاص، شمول ظرفي سره چې دا محیط په مظروف بعلاقه شمول، علاقه شمول په بنامو دا شمول عمومي مشابه کړه شمول ظرفي سره تشبیه مې ورکړی ده. و استعاره لفي الموضوعه للظرف الحقيقي في ظرف المجازي، هغه فی چې ظرف حقيقي پر وضع عام مستعاره کړه ظرف حقيقي نه په ظرف مجازي کې مو استعمال کړه. دا سی ویل الموقف الثاني في الامور العامه. موقف ثاني الفاظ دا په مسائل د امور عامه کې دي، دا په تصدیقات د امور عامه کې دي. مثلا کوم امور عامه لا چشتوي دا خو دې بل کې څه وکړه. و امور عامه دا خو اسانه کیسه ده. امور عامه مفهومات ته وایي، کوم مفهومات ته وایي چې محمول درجه کې وي. یو ځای کې محمول ته بل ځای کې موضوعي ده. اچھا محمولات دي واجب تعالی سبحانه تعاریضی، جوهر تعاریضی، عرض تعاریضی، چې درې واړو ته کوم مفهوم عارضی بیا دا ته امور عامه وایي. یا قدریو ته نه بیا دوه تعاریضی، یا واجب سبحانه جوهر، یا واجب سبحانه عرض، یا جوهر عرض، یا درې واړو ته یو مفهوم عارضی یا دوه ته عارضی، بیا دا ته امور عامه وایي. اګه دریو ته نه وارض دوه ته نه وارض بیا دا ته مفهوم خاص وایي. چې دریو ته عارضی یا دوه ته عارضی بیا دا ته امر عام وایي. په پیرو مثالونه به درکې. ای ما لا یختص بقسم من اقسام الموجود، ما امر ما هغه ته وایي لا یختص چې خاص نه بلکې عامي، څه پورې خاص نه بقسم من اقسام الموجود، په یو قسم پورې د اقسام د موجود نه. لکه موجود څو اقسام دي دا خو د بل کیسه وکړه. وی التي هي الواجب والجوهر والعرض، اقسام موجود هغه دي چاته واجب سبحانه وای، جوهر ورته وای لکه جان چې واخلې، عرض ورته وای لکه ما چې واخلې. دا چې د درې واړو کې یو سره خاص نه وي بیا څنګه چالي چې یو سره خاص نه. فإما يشمل الاقسام الثلاثه، یا شامل درې واړو ته یا دوه تعریف. چې درې واړو تعریف مثال کل وجود والوحدت، لکه وجود څه ده؟ واجب تعالی موجود ده، جوهر موجود ده، عرض موجود ده. الواجب موجود والجوهر موجود والعرض موجود. دا وجود څه ده؟ بمعنى مفهوم الوجود. دا درې وړو باندې محمول ده، درې وړو نه منتزع ده، درې وړو تعارض ده. واجب تعالی نه وجود منتزع او تعارض موجود، جوهر ته تانه وجود منتزع عارض انت موجود، عرض نه منتزع حمل ده موجود، العرض موجود. والوحدت
او وحدت هم مرامونه ده. او سوال راځي چې وحدت ته ته مرامونه ده. وحدت حقيقي خو صرف الله سبحانه و تعالی ده. نور خو ډیر دي، جواهر څومره ډیر دي، شمیر نه وتلی، عرس شمیر نه وتلی، دا د چرن کې څوکړه دا جواب کوي فإن كل موجودين سره دا او بیا وایي ان شاء الله سبحانه و تعالی.